Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing great. Dear students, parts of speech panan lecture ki mungas dako basic lecture de or first lecture de the English language. Saida pa English language ki especially pa grammar ke parts of speech the backbone of English language या backbone of English grammar ویل کیږي. صحیح ده. نو parts of speech څومره دي مونږ سره ست ویل کیږي نو دی په باره کې بنن مونږ په دې لیکچر کې معلومات حاصلو. نو لیکچر تر اخره پورې وګورئ او ضرور لیکچر خپل ملګرو سره شیر کړئ. تھینک یو. اوکے، parts of speech parts ست ویل کیږي نو فرست اف آل داس د کوي سیگمنٹ اور پورشن. parts ویل کیږي سیگمنٹ اور پورشن یعنی حصوں ته ویل کیږي. سیگمنٹ یا پورشن یعنی حصوں ته ویل کیږي. اور سپیچ څه ته ویل کیږي نو سپیچ مطلب د کنورسیشن، چیټینګ یا کمیونیکیشن. اوکے، یعنی گفتگو، خبرې اترې، کلام وغیرہ وغیرہ. صحیح ده. نو د کلام حصوں ته چې کوم دی ویل کیږي پارٹس آف سپیچ. اوس راځو موږ دلته کې ډیفینیشنز مختلف لیکلي دي. دو ډیفینیشن درکوما. فرست موږ سره ډیفینیشن دی words which are used هغه الفاظ چې هغه موږ استعمالیږي in both our oral یعنی وربل زمونږ په ویلو کې چې دا کم زبان موږ استعمالو یعنی خبرې اترې کوو. صحیح ده. and non وربل او چې دا کم موږ لیکل کوو په لیکلو کې چې کوم الفاظ استعمالیږي او زمونږ په خبرو اترو کې یعنی په ویلو کې چې کوم الفاظ استعمالیږي are called parts of speech. نو هغې ته ویل کېږي parts of speech. چاہے مونږ خبرې کوو، صحیح ده، په هغې کې کوم الفاظ مونږ استعمالو یا مونږ کوم لیکل کوو په هغې کې مونږ کوم الفاظ استعمالو نو دواړو ته parts of speech ویلی کېږي. صحیح ده، د کلام حصې. Now words دویم ډیفینیشن دا دی words that are classified. words چې کوم مونږه د هغې درجه بندي کړې ده یعنی مختلف ګروپونو کې مونږ یې ښودي دي. صحیح ده. according to their grammatical function د هغې د grammatical function مطابق اور کالڈ پارٹس آف سپیچ نو هغې ته پارٹس آف سپیچ ویلی کېږي. مثال کے طور پر مونږ سره یو جملې په هغې کې یو ورډ مونږ سره د نون په رنګکار کوي، د نون غوندې فنکشن کوي نو مونږ هغې ته نون نوم ورکړی وي. فار ایگزامپل یو ورډ مونږ سره از ا ورډ فنکشن کوي نو مونږ هغې ته ورډ نوم ورکړی وي. نو داسې مونږ سره هر یو ورډ چې کوم دی علیحده علیحده ځان له ځان له د هغې فنکشن وي نو مونږ هغې ته مختلف نومونه ورکړي دي. نو دغه سنټنس چې کوم مونږ وایو دا کومه خبره مونږ کوو یا به دا نون وي یا به پرونون وي یا به ورب وي یا به ایډورب وي یا به ایجکټیو وي وغیرہ وغیرہ. د دې پارټس آف سپیچ نه به بهر نه وي. دا پارټس آف سپیچ چې کوم دی زمونږ خبرې اترې چې مونږ څومره کوو دا ټول د دې پارټس آف سپیچ نه جوړي دي. یعنی مونږ داسې ویلی شو چې دا پارټس آف سپیچ زمونږ خبرې اترې جوړوي. صحیح ده. اوس راځو مونږ دغه پارټس آف سپیچ مونږ سره په نمبر کې اته دي، پوره اته. صحیح ده. وړومبی مونږ سره دی ناون، صحیح ده، بیا پروناون دی مونږ سره، بیا مونږ سره پکې ایجکټیو دی، دې نه علاوه مونږ سره ایډورب دی، ورب دی، کنجنکشن دی، انټرجنکشن دی، ایجکټیو دی. مونږ مزید انشاءالله پر روان ویډیوز کې مونږ دا ټرن بای ټرن نمبر بای نمبر مونږ زده کوو. صحیح ده. اوس مونږ دا ګورو چې دا پارټس آف سپیچ دا مونږ سره په دو حصو کې په دو کې ګروپس کې مونږ تقسیم کړي دي. یو ته ویل کېږي اوپن کلاس پارټس آف سپیچ، بل ته ویل کېږي کلوز کلاس پارټس آف سپیچ. ناو اوپن کلاس پارټس آف سپیچ څه ته ویل کېږي په دې کې مونږه څلور دغه کړي دي، جمع کړي دي. یو ته ویل کېږي ناون، ورب، ایجکټیو او ایډورب. دا څلور مونږ سره په اوپن کلاس پارټس آف سپیچ کې دي اور په کلوز کې مونږ سره پروناون، پریپوزیشن، کنجنکشن او انټرجنکشن دا څلور دي پکې. ناو اوپن کلاس پارټس آف سپیچ څه ته ویل کېږي یاد ساتئ چې دے کینٹ ایکسپټ ا نیو ورډ. په دې کې مونږ سره نیو ورډ نشي جوړی، په دې کې سوري دے کین ایکسپټ ا نیو ورډ، په دې کې مونږ سره یو نیو ورډ جوړېدی شي. یعنی مونږ به څه کوو یو ورډ سره به آیا مونږ یا سفکس جمع کوو یا به ترې مونږ سفکس کټ کوو یا به ورسره مونږ پریفکس جمع کوو یا به ورسره یا به ترې مونږ پریفکس کټ کوو. صحیح ده. او هغې سره به یو نیو ورډ د هغې نه جوړېږي. فار ایگزامپل ناون دی کنه ناون. فار ایگزامپل دلته زه یو ورډ لیکم بوای. اچھا اوس د دې بوای نه زه پلورل جوړوم او دې سره به زه جسټ ایډ کما سفکس اس. اچھا نو یو نیو ورډ جوړ شول. خبره پوهېږي که نه؟ صحیح ده. نو دا کارن په دې ناون کې فار ایگزامپل دلته کې ما ټیچ لیکلی دی نو ټیچ مونږ سره ورب دی، ټیچ مونږ سره ورب دی، خو که دې سره زه ای آر سفکس ایډ کما نو دا به مونږ سره شي ټیچر. اچھا نو دې نه به ناون جوړ شي.
دا سه فار ایگزامپل بیوټي دی بیوټي بیوټیفل نو دا بیوټیفل موږ سره دی څه شي ایڈجکټیو دی کدی سره فار ایگزامپل ال وای 8 کما نو دی نو بیوټیفل جوړ شي بیوټیفلی نو دا به موږ سره ایڈورب شي خبره پوهیږئ کنه نو دا سه موږ سره دا سلور دی نو دینه مطلب موږ سره مزید په هر کال په انګلیش لینګویج چې کوم ډکشنری وي نو په هغه کې تقریبا د 4 نه 5000 ورډز پوري نیو ورډ پکې اډ کیږي صحیح ده نو دا چې کوم دی پارټس اف سپیچ په دی اوپن کلاس پارټس اف سپیچ کې موږ سره نیو ورډز اډ کې دی شي چاہے هغه نون وی ورب وی ایڈجکټیو یا ایڈورب وی خو بل سیټ د کوم ګورو نو کلوز کلاس پارټس اف سپیچ پدې کې موږ سره پروناون دی پریپوزیشن دی کنجنکشن دی انټرجکشن دی پدې کې موږ سره نیو ورډز نشي راتلې یعنی یو هی دی کنه تاسو ډېر وخت دغه اوري د هی چرته بدل نه شوله صحیح ده هم دغه هی دا شي خپل ځای باندې دا بدلیږي نه صحیح ده خو ورډز موږ سره چې کوم دی نیو راځي په دې اوپن کې خو په دې کلوز کلاس پارټس اف سپیچ کې موږ سره نیو ورډ نشي راتلی یعنی تاسو به چېرته داسې نیو ولیدي چې هیډ یا هیز یا هینګ یعنی دې سره موږ پریفکس یا سوفکس نشو ایډ کولی صحیح ده او نت نه موږ دا کټ کولی شو نو دا موږ سره کلوز دی په دې کې نیو ورډ موږ سره نشي په دې کې دا موږ سره نیو ورډ نه ایکسپټ کوي صحیح ده دے کینټ ایکسپټ ا نیو ورډ صحیح ده اور اوپن کلاس پارٹس آف سپیچ کې موږ سره نیو ورډ ایکسپټ کې دی شي صحیح ده ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې موږ بیا سٹارټ کوو ناون څه ته ویل کېږي د ناون موږ سره اوریجن سره ډیفینیشن سره ناون موږ ول یوز کوو د ناون موږ سره روټ څه ته ویل کېږي د ناون روټ موږ سره بیا پاره کې موږ سره کیسز اف ناون دي کیسز اف ناون څه ته ویل کېږي دا موږ سره په نمبر کې 10 دي بیا موږ سره کائنډز اف ناون دي کائنډز اف ناون څه ته ویل کېږي دا موږ سره هم 10 دي اور دین علاوه موږ سره فارمز اف ناون دي او موږ هغه ته فارمز اف ناون ته موږ نمبر اف ناون هم وایو چې څه د سنگولر پلورل ویل کېږي او څلورم نمبر موږ سره بیا جنډر دی نو په جنډر کې بیا موږ میسکولن فیمینن او وغیرہ وغیرہ دغه څیزونه ان شاء الله زده کوو نو سبا لیکچر به زموږ وي ناون اوکې امید کوم چې ډېر څه به تاسو زده کړي تھینک یو سو مچ فار واچینګ دیس لیکچر